سر خلک وایي چې محرم دا سپیره دی او په دې کې واده کول دا ناجایز دی او دا سپیره کار دی، نو دا خبره بالکل غلطه ده. شریعت محمدي کې یو میاشت هم داسې نشته دی چې په هغې کې په واده باندې پابندي ده، او نه په شریعت محمدي کې په 12 میاشتو کې یو میاشت سپیره ده. ټولې میاشتې او خاص کر دا میاشت دې ته شهر الله ویلی شوي، دې ته محرم الحرام ویلی شوي، دې ته عزتمند میاشت ویلی شوي ده. او په دې میاشت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د صفیه رضی الله عنها سره شوی وه. آیا نبی علیه السلام حرام کارونه کول، سپیره کارونه کول؟ نعوذ بالله. دویم، د ام کلثوم رضی الله عنها نکاح د عثمان غنی رضی الله عنه سره په محرم کې شوی وه. ولې نبی علیه السلام خپله لور عثمان غنی ته په داسې وخت کې ورکوله چې هغه سپیره وخت و، هغه سپیره میاشت وه. دارنګې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم بله لور محبوبه لور فاطمه رضی الله عنها، د هغې نکاح د علي رضی الله عنه سره په محرم کې شوې ده. هغه زنانه، هغه سپیره زنانه تاسو ته ښکاري چې کوم ته په احادیثو کې سیدة نساء اهل الجنه ویلی شوي، د جنت د زنانو سرداره. یو روایت کې راځي د امت د زنانو سرداره، یو روایت کې عالمین لفظ راځي چې د عالم د زنانو سرداره. دا چرته د بوډایګانو نه دا خبرې چا زده کړي؟ د بوډایګانو په دین کې به په شریعت محمدي کې دا خبرې نشته دی چې په محرم کې واده ناروا دی، په محرم کې واده سپیره دی. بالکل ښه پکې برکتي دی او ډېر ښایسته عمل دی، او چې د چا د ودونو ترتیب په محرم کې دی زیات کوي، ځکه دا میاشته عزتمنده میاشته، محترمه میاشته.